د لیلة القدر متعلق ابو داود حدیث دی، عبداللہ بن انیس حدیث هم دی. د چې زما فلارو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویله ان العباد یتناکون فی د الله پیغمبر وایي زه خو په بانډه کې اوسېږم مونځ کوم خو د الله پیغمبر فمرني بلیلة انزلها الی هذا المسجد. ګوره که څوک اعتکاف نه هم کوي په دې شپو کې دی په جومات کې شپې کوي، که څوک اعتکاف نه هم کوي د اعتکاف هله خواته د سمولي عبادت دی کوي. وایي د الله پیغمبر وایي زه په بانډه کې یم اعتکاف ته نه شم راتللی خو ما ته هغه شپه وښیه وه چې زه پکې جومات ته راشم. یعنې د لیلة القدر کمې شپې دي زه جومات کې هغه شپې تېرې کړم. منزلها الی هذا المسجد. رسول الله ورته وایي انزل لیلة 23 درشتمه شپه باندې جومات ته راشه. وایي ما نه چا تپوس وکړو چې ستا پلار به څنګه جومات ته راته و؟ وی کان یدخل المسجد صلی العصر فلا یخرج منه لحاجة. وی مازدیګر به رالی په دې خیرنو عشرو کې او مازدیګر به راننوتو جومات حتی یصلي الصبح، سهار مونځ به یې وکړو نو بیا به کور ته لاړی او سهار وختي به ورته وجده دابت علی باب المسجد، جومات کې به د سورلۍ ولاړه وه ایسته به لاړی بانډې ته به لاړی. یو سړی داسې دی چې هغه اعتکاف نه هم شي کولی جومات، نو کم از کم د طاق شپو باندې به جومات کې شپې کوئ. او دا به ډېر بختور خلک دا به ډېر کامیاب خلک دا به ډېر خوش قسمته خلک چې الله رب العالمین هغې له دې توفیق ورکړي. دا ګوره د الله رب العالمین خپل محض احسان یې ګوره د الله نه سوال کوئ په مانځه کې چې الله د لیلة القدر عبادت مې نصیب کړي. خو زه انشاءالله زموږ د ټولو به پکې صحیح ماښام اذان چې وشي دا شروع کېږي وایي ملایک راکوزېږي حتی مطلع الفجر، سار اذان چې وشي بې دا وفس خېږي. نو کم از کم سړی پکې ماسخوتن مونځ تراویح ماښام مونځ دا پکې کوئ. انس رضی الله تعالی عنه فرمای بهقي حدیث چې کله دا شپه شي نو قرآن کې الله وایي تنزل ملایک را کوزېږي والروح جبریل علیه السلام هم را کوزېږي. وایي نزل جبریل فی خبکبة من الملائکه، وایي د ملایکو یو غټ جمع غفیري یو غټه ډله او دا را کوز اسمان نه د دنیا دی ځمکې ته راکوش. یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر الله، او هغه چا دپاره دعاګانې غواړي هر بنده چې قائم یي باولاړ یي او ناسي او د الله ذکر کوي. او باهیه بهم الملائکه، وي په دې وخت کې الله فرخ او فخریه کوي الله وایي زما بندګانو ته وګورئ. وي بهرحال د دې لپاره الله رب العالمین وایي خیر من الف شهر، د یوه شپه ده خو د زرو میاشتو نه غوره ده، د زرو میاشتو نه دا غوره ده. زر میاشتې چې ته حساب وکړي نو هغې نه څو جوړېږي؟ 80 کاله نه څه د پاسه جوړېږي. نو 80 کاله عبادت موږ چېرته شو کولی؟ خو چاته وظیفې معلومي، اذکار معلومي، تلاوت د قرآن کولی شي په دې شپو کې وکړي او کوشش وکړي. بله خبره بس دا آخري خبره ده نو بیا د نظر زمه زړه مې غواړي ډېرې خبرې دي چې ټولې وکړم څه به سبا وکړم. د لیلة القدر علامه څه ده؟ نو د لیلة القدر علامې چې دي احادیثو کې ډېر شی دي. یو خو حدیث کې راځي دا شپه چې ده لا بارد ولا حار، دا شپه نه یخه او نه ګرمه، نارمل شپه ساکتة ساجیه، قلاره قلاري به دی کې
اوازونه شور شغربونه د خلکو د طبیعتونه خاموش او سړی داسې محسوسوي چې یاره نن لیلة القدر دی د نورو شپو نه د دې شپې هیئت لږ بدلي او په دې شپه باندې سپي او دا پزول چغې او دا ځینې شورونه هم نه وي دا یم علامه ده او حدیث کې راځي د دې شپې علامه دا ده چې د دې شپې سپومۍ ډېره ښایسته وي که قمر لیلة البدر او مثال در باندې شلو ناوښتې شپې خو په دې کې چې دا کمه سپومۍ راوخېږي نو دې دا رڼا تکه سپینه وي او بل د دې علامه دا ده چې سار کله راوخېږي د الله پیغمبر وایي چې په دې ورځ باندې د سار د سپومۍ ککوړه راخېږي او د دې شعاع نه وي شعاع شغلې نه وي او څوک وایي دا سار پکې د صحابو ډېر دي چې یاره د دې شپې کې اوبه خوږي څوک عبادت پکې خوږي څوک وایي دا دي او څوک وایي دا دي څوک وایي سکینه پکې نازلېږي چې انسان ته رڼا محسوس شي خو یو خبره یاد ساتئ د لیلة القدر عبادت د شپې خوند چې دی که نه دا هر چا تر دې احساس نه کېږي ګزید خلک وایي یاره موږ لیلة القدر ونې لیدو په ما باندې حضور نه شو دا غلطه خبره ده لیلة القدر راغلی دی خو ته پکې غافله وي یا ستاسو دومره طاقت په عبادت کې نه و چې تا محسوس کلی وی لکه ډېرو تابعینو دا دی چې یاره ما اوبه دس کاوه اوبه رامدې خوږې ولګېدې او ډېر اثار دي پکې نو هغې ته محسوس شي په دې کې د عبادت خوند ورته محسوس شي او چې څومره څوک ډېر نیک سړی نیکه زنانه نیک نارینه څومره سړی نیک عمل انساني نو هغه ته ډېر احساس کېږي په دې شپه باندې او انشاءالله نور علامې نور فضایل به سبا درس کې وایم انشاءالله الله دې خیر لري ما غوښتله چې پرون وایم بل پرون وایم موقع نه میلاوي سو خو زه بهرحال نن د جمعې شپه هم ده او د رښتمه شپه هم ده او موسم هم داسې ډېر ښکلی غوندې دی یخني ګرمي نه وي نو کوشش وکئ چې په دې کې عبادت وکړي عبدالله ابن عباس فرمایي کان رسول الله اجود الناس بالخیر کان اجود ما یکون فی رمضان د الله پیغمبر به خاص کر بدی اخیری عشره کې اجود بالخیر من ریح المرسله الله پیغمبر کې ډېره زیاته سخا وه نبي صلی الله علیه وسلم ډېر زیات اجتهاد کوو او ډېر کوشش به کوو په دې کې نو کوشش وکړئ دا شپه دنه ضایع نشي لاړه نشي بس د شپې عبادتونه کوئ د ورځې خوبونه کوئ او انشاءالله موږ که محسوس کړله موږ به تاسو نه یرو خپل شاګردانې خپل زما چې کوم اورېدونکي دي زموږ کوم مینه او محبت کوونکي خلک دی زموږ سره تعاون کوونکي خلک دی انشاءالله زما خو ځان ځاني یو دعا کې تاسو نه یرو